السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن په دې یو پاینټ باندې خبر ته سره کوو خپل علاقې په نسبت باندې خپل لکه مروت د ټول پښتونخوا علاقې دا یو انسان دا تاسو ته څه ښکاري، تاسو ته ښکاري دا نو او ما ته ښکاري دا چې نو دا چې او نو په دې په جنگ چې تا او ما مصروف یو ځکه چې زه وایم چې ده او ته وایې چې نو ده. نو خبره دوره ده په دې پوینټ باندې دوه قسمه خبرې در سره کوم ځکه چې تا ما په دې باندې په جنګ چې یو چې ته وایې چې نو ده او زه وایم چې ده، ما پاره چې ده او تا پاره نو ده. نو دې دوه پوینټ باندې خبرې کوو د نو او چې په د موجوده حکمرانان او سیاسي لیډران چې کوم دي دې تا ما اصل دې نو چې ولې تقسیم کړی یو. که چیرې ته د ما په جې باندې ورته ودرېږې نو تا ته به چې ښکاري، او که زه چیرې تا په جې باندې ورته وګورم بیا په ما ته نو ښکاري. بیا تا ما سوچ او نظریه او جګړه په دې شي ختمېدای شي. خو دې جې ته دا خلک موږ نه راولئ. دا سیاسي لیډرشپ چې څومره دي دا ټول تا او ما دې جنګ چې اچولی یو او خپله دو ټول یو دي سره. خو کم از کم زه لکي مروت په نسبت خبره کوم. موږ لکي مروت چې چوره تا او موږ چې خپل سوچ سره یو کړی نه وي تر هغې پورې نه تا لکي مروت چې امن راځي، تر هغې پورې نه تا لکي مروت په اسماندګي ختم کېږي، تر هغې پورې تا نه لکي مروت د اوبو مسله ختمېږي، نه د بجلۍ مسله ختمېږي، نه د روډو هر یو مسایل تا تر هغه پورې نشي حل کېدلی چې تر څو پورې تا او ما یو سلي نه یو. د چې او نو غوندې چې تا ما په یوه جې ورته درېدلي نه یو تر هغې پورې تا ما مسلې نه حل کېږي. نو خبره دوره ده چې دلته چې څومره سیاسي لیډرشپ ته لکي مراد چې همیشه موږ دا ویلي دي سیاسي لیډرشپ هر سړی پیسې دپاره لګیا ده. ټول هر سړی خپل بزنس په سیاست نه بزنس جوړ ده. د ده چې کاروبار هغه ته سوچ وکړې د اولاد راځي عیاشیګانې کوي په تا ما مسلط کېږي، همیشه د پلار نیکان د یو وراثت چلیږي په سیاست باندې او د ده کاروبار عروج په ترقي باندې د ده لاکو روپو خرچې چې کومه خرچه ده هله کوم چې راځي دا تا له ما نه باسي. سیاست چې د تا ما چې کوم وسایل دي په هغې وسایلو باندې دا خلک قبضه دي. باره خلکو نه چې څومره موږ وسایل دي مثال کے طور پہ بیزو فیکټرۍ مته وشم هغې نه دې خلکو ته منډلېګانې ورځي ځکه په تا ما وسایل باندې نه ډغېږي، تا ما حق باندې نه ډغېږي. دومه خبره چې راشو موږ لکي مروت چې بېشمار تنظیمان جوړ او هر تنظیم ناره ده چې زه لکي مروت پاره زه ډېر مخلص یم او زه د لکي مروت پاره څه کول غواړم او زه لکي مروت خدمت عوام خدمت کول غواړم. د تنظیم مقصد د دو مقصد دا ده او ا مقصد د قسمه قسم تنظیمان جوړ دي، لوړ ډېر جوړ دي، هر چې په قدم اخلي بیا تنظیم ده. آیا چې تاسو د تنظیم تاسو عوام ته وایئ چې د تنظیم خلکو که چیرې د مروت کوم پسماندګي پاره هغې سوچ پاره خدمت دپاره سوچ وي نو آیا دا ټولو تنظیمان یو ځای کېدای نه شي؟ سوچ یو ده خدمت کول غواړي نو دا دې ته دو یو کېدای نه شي خو نه یو کېږي. دا یو کېدای شي خو دا یو کېږي نه. دې شاته سیاسي بیکګراونډ دی او همیشه د موږ خلکو تاسې موږ هر وارې دې خلکو خطا کړي او په قسمه قسم گیم را سره کوي، قسمه قسم موږ سره چل ول کوي. دا خلک
که چیرې دا خلک دا تنظیم ولوایي چې دا موږ باندې تنقید کوي دا تنقید نه ده که چیرې د تاسې خدمت اصل مقصد دی نو ټول تنظیمان یو ځای سو او ټول تنظیمان دا یو مشوره وکړو یو کمیټۍ جوړه کړو او یو مضبوط پلیټ فارم جوړ کړو که چیرې تاسو مقصد د عوام خدمت کولی او که مقصد مو خدمت کول نه وي بیا دې ته تنقید نه دې ته زه وایم چې تاسو مفاد پرست دی د قوم باندې نه یو وړ خپل مفاد لپاره خپل عهدې لپاره چې زه ستر سړی یم او بل وایي چې زه ستر سړی یم دې ستر سړیتوب له وجې د موږ مروت قوم تر اوسه پورې یوه کار نه صحیح کېږي دا پسماندګي موږ نه ختمېږي چې موږ چې دغه یوه انا او مسله ده چې هر سړی وایي چې زه ستر سړی یم او بل تنظیم وایي چې زه ستر سړی یم او ملګرو دا تنظیم او دا خلک دا ټول خپل مفاد لپاره لګیا دي تا او ما لپاره نه دي لګیا زه اخري چې دا وایم بار بار موږ دا ویلی دي چې دې نو او ورچې غوندې چې تا ما دا سوچ او په یو جي نه یو ته درېدلي دا تا ما به جګړه او تا ما به په دې چې تقسیم یو او بیس مو وایي او یو بل باندې به تنقید کوو خو چې یو مو سوچ سلی نه او یو سلی نه یو په یو جي ته درېدلی نه یو تر توره پورې دا سیاسي لیډرشپ دا چې چوره موږ لکي مروت چې له هر چې چېرته سیاسي لیډران او دا تر هغه پورې چې تا ما یو سلی نه یو تر هغې پورې تا ما پاسماندګي نه ختمېږي تر هغې پورې تا ما اوبه مسله نه حل کېږي تر هغې پورې تا ما بجلۍ مسله نه حل کېږي تر هغې پورې تا ما روډه مسله نه حل کېږي تر هغې پورې تا ما صحت مسله نه حل کېږي تر هغې پورې د موږ لکي مروت هر هغه یوه مسله تر نه حل کېږي چې تا ما یو سلی نه یو تا ما په پارټۍ چې تقسیم یو تا ما چې تر چوره پورې تقسیم یو تر هغې پورې به دا تا ما مسلې او دا خلک به دا موږ تا موږ دغسې اختلاف خپله من چې دا سیاسي لیډران ساتي او دو به خپله فایده اخلي او خپل مالونه به جوړوي بنګلې به جوړوي پلازې به جوړوي لنډ کروزرو چې به شوري او عیاشیګانې به کوي او تا ما په وسایلو باندې به قبضوي نو تر هغې پورې تا ما مسلې نه حل کړي چې دې نو ته او دې سیاسي لیډرشپ خلکو ته تر چوره پورې موږ په یوه جي پورې په یوه جي په یوه سایډ باندې ورته درېدلي نه یو نو مقصد موږ صرف دوره ده چې رایسو مروت ورونو یوسو یو په یوه جي باندې ودرېږو او دې هر آنے والے الیکشن چې دې خلکو ته چې موږ ښکاره کړو چې موږ عوام یو موږ دا تقسیم نه غواړو مننه جي شکریه